په سویټزرلند کې چې کومه د امریکا او د ایران روغه کې دا کم مذاکرات کېدل، په مذاکراتو چې کم ساين کېدو نو په هغه کې ډونالد ټرمپ اچانک ایران ته دمکی ورکا چې ایران دغه مذاکرات نه راپاسېدو او وی چې دا مذاکرات مونږ ته قبول نه دي. تاسو لا لري پته چې د مذاکرات د پاره شهباز شریف او جنرال عاصم منیر هم تلو یو بیٹک لګیدل یو اجره لګیدل وسنګ چې پکلو کې اجره کې د دوه فریقین روغه کیږي نو دا غرنګ په سویټزرلند کې چې پکې د مختلف ملکونو اهم رهنما اهم لیډرشپ یا د غي د آرمي مشرانو هم شرکت کړو چې پکې د پاکستان شهباز شریف او جنرال عاصم منیر هم شرکت کړو. جی بیٹک لګیدل اجره لګیدل و یو طرف ته ایران مشران ناس یو طرف ته د امریکا مشران ناس ته جی ډي وینس چې کوم دی کم چې د امریکا لیډر دی هغه پاسو دو هغه تقریر کولو چې پکې د پاکستان تعریفونه کول د پاکستان تعریف پکې داسې وکول چې لکه پدې د ایران او د امریکا چې کومه روغه کیږي نو د کې جنرال عاصم منیر او شهباز شریف ډیر اهم کردار ادا کړی دی. زما ټول رابطې به عمدی سره وي د دې په خله باندې به زموږ ایران ته سوال جواب تلو او د دې پکې یو ډیر سالسي اهم کردار ادا کړی. دا تعریفونه کول چې اچانک ډونالد ټرمپ چې کوم دغه پکې ایران ته دمکی ورکړه چې زه به ایران قبضه کما او ابنای هرموز چې کوم دغه به خپل قبضه کې واخلم ایران ته دمکیانه ورکړي. ډایرکټ په دغه اجره کې د ایران مشران چې کوم ناستو عباس عراق چې وغیرہ هغه ډایرکټ پاسېدل او شهباز شریف سره ملو شو. شهباز شریف ته وی چې دا کم مذاکرات تر ولته خو بیا موږ دمکیانه ملاويږي دا مذاکرات زموږ نه دي قبول او دغه اجره دغه کم بیٹک چې لګیدل او دای ولا پرې خل اوت لکه دوه فریقین دي او د یو فریق پکې را پاسې بل فریق له دمکیانه ورکی پروغه کې نو بل فریق تیوزي د اجره نه چې مړه د خو موږ له پروغه کې دمکیانه راکې دا نو دا څنګه روغه نو بیا جی ډي وینس چې کوم دغه فیلډ د پاکستان چې کوم جنرال عاصم منیر دی هغه سره ملاو شو څه خبرې اترې ولو چې توس دوباره ایران چر څه خبرې کړې دي خو لکم دا به ورلوي چې ایران خدا د اجره پرې خلاړ ووتل د ایران مشران ووتل هغه مذاکراتو باندې ډیل خو نشو نو بیا جی ډي وینس چې کوم دغه فیلډ مارشل سره ملاو شو چې بیا تقریبا 18 غنټې پس 18 غنټې پکې تیرې شوې د ایران مشران واپس په دغه مذاکراتو تراغل دغه مذاکراتو کې ناستل اوس چا رضا کل په کومه خبره رضا کل خو ټرمپ چې کوم دی هغه تاسو الریډي پته کله کله بکواس وکي او ټولي دنیا د هر څه لایف قتل ټولي دنیا قتل او ټرمپ پکې دغه بکواس وکړو نو بیا 18 غنټې پس د ایران مشران دوباره رضا شو چې بیا مذاکرات وشو. مذاکراتو کې چې کومه اعلامیه ده پاغه کې چې کوم پوینټس دی پاغه باندې به شپېتر وځو کې عمل درآمد شروع کیږي یعنی 2 میاشتو کې د ایران چې کوم جوهري پروګرام دی ابنای هرموز چې کوم لاري دی د لبنان چې کومه معاملې ده په دې کې مکمل ډیسکس شوی د مذاکرات چې کوم دي دا غي پورا پوینټس لیکل شوی دي چې په دې مذاکرات د ایران او د امریکا روغ شو او په هغه پوینټس باندې بوس عمل درآمد شروع کیږي پاغه باندې ایران او امریکا میوچوال انډرستانډینګ دی او هغه پیرا دا شوی دي. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټس وو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو لور رسوي. والسلام.